پنوهار کې یو پلار د ظلم انتها کړې ده. خپله ژوندۍ لورې په قبر کې خښه کړې ده او بیا دې تښتېدلې دي. د علاقې خلکو دا قبر کې د ماشومې اواز اورېدلی دی، نو 1122 امبولانس وغیره ته رینګ کړی دی، هغه یې راغوستی دي چې قبر یې کنیستی دی، کتلي دي. نو ماشومه قطره ماشومه پکې ژوندۍ پرته وه، هغې چې اسپتال ته وړې ده، 7 ورځې علاج یې ورله کړی دی. د 7 ورځې علاج کولو نه پس چې کوم دی ماشومه په خپله باندې د ساه اخیستو قابله شوه. دا دې پلار مکمل طور سره د زمانه جاهلیت کار کړی دی چې په هغه وخت کې به خلکو خپله لوڼې ژوندۍ ښخولې. او بیا زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته راغی او خلکو ته وویل چې دا ژوندۍ مه ښخوئ، بلکې دا خو رحمت دی. دا لور خو چې پیدا شي کور کې، کور ته رحمت راشي. نو دغه ماشومه چې کوم دی بیا کله ټیک شوه، نو د اسپتال کې د میجر ورله خپل ولدیت ورکړ او د لور په حیثیت باندې یې واغشتله چې دا زما لور شوه، او خپل پلار ته دوباره حواله نه کړه، ولې چې اخو زناور دی، اخو دې سره دا سلوک کړی دی چې دا یې مړه کړې ده، مطلب په قبر کې ژوندۍ ښخ کړې ده او خپل کوشش د مرګ کړی دی. نو هغه ته دوباره حواله نه کړه او د په خپل ولدیت کې واغشته. ده ته موږ سلام کوو، خو دې سره سره موږ د حکومت نه دا مطالبه هم ده چې دغه زمطلاق دغه ظالم پلار دی رونیولی شي او دله دې ښه برابر سزا ورکړی شي، ځکه چې دا قاتل دی د لورو، دا چې کوم دی د معاشرې قاتل دی، د انسانیت قاتل دی. نو دا ویډیو لازم مخکې شیر کړي چې دا مخکې مشرانو ته دا ویډیو لاړ شي او په دې باندې اکشن واخیستي او دې ظالم ته دا سزا ورکولی شي چې آینده داسې حرکت بیا څوک ونه کړي.